ابراهیم نخعی رحمه الله دا ډیر غټ الله والا عالم تیر سوی د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله په استادانو کې دی تابعی دی د یو ورځ پیغمبر علی السلام مبارک په خوب ولیدي شمائل کبرا والا فرمایي پیغمبر علی السلام ته یا رسول الله سبق می چې وایم په دماغ کې نقشینی یادېږي مې نه ژر راسه یېرېږي ما ته لاره راوښیه د الله رسول ورته وفرمیل مسواک وهه ډېر چې د چا حافظه کمزوري مسواک دې ډېر ویي کله کله هغه سکول کالج القام ورته دی تورې راوښیي چې زما حافظه تیزه شي ما ویل د تورو کار یې نه دی درواغ به نه سره وایي موبایل کم ګوره نامحرمو زنانو ته کتل په خدای قسم حافظه دی تباه کوي چې وچ بوټو ته وچ کاغذه ته ور واچوه څنګه په سکینټو کې ایرې کې داسې دا نامحرمې ښځې د انسان دماغ داسې ور کوټه کوي او داسې ور خرابوي موږ د کالج جالقان د یونیورسټي ټول په دغه خبرو اخته یو پرېږدئ نامحرمې ښځې دا شی د انسان خانه ور خرابوي دا پرېږده ضرورت ورسه فیسبوک بند کړه ته څه ده وظیفو پوښتنې کوي یا ولا بل ملا یې وظیفه راوښوه یېره مې ته هغه ملا له راورسه صحیح سلو د حافظې دپاره مسواک ابراهیم نخعی فرمایي ګوره لوی ګذر د امام ابو حنیفه صاحب په غټو استادانو کې و د الله رسول ورته مسواک وهه عبدالله بن مبارک په جهاد کې و یو مورچه نه فتح کېدله یو قلعه نه فتح کېدله ډېر محنت یې وکړ ول پیغمبر علیه السلام په خوب لیدی ما ته ویل عبدالله ولې دونه پریشانه یې عبدالله ولې دومره پریشانه یې ما یا رسول الله قلعه نه فتح کېږي ډېر یې ستړي کړو د الله رسول ما ته ویلې ستاو ملګرو ته ووایه تاسو زما یو سنت پرېښی دی ما کوم سنت یا رسول الله ول مسواک مې پرېښی دی مسواک نه وهئ و د جنګو د مسواک سره څه د حافظې و د مسواک سره څه خو محمد رسول الله فرمایلی دی که څوم د خوب حجت نه دی دا خبره دا خوب خو لیکن تجربه ده د بزرګانو پر بزرګانو باندې پر علماو باندې بروسه ده وای بیا چې موږ راپورت زه چې راپورت سم ما خپل ملګرو ته کیسه وکړه عبدالله بن مبارک فرمایي وای بیا ملګرو ټول مسواکونه پیدا کړو مسواکونه وهل هغه مخالف چې کوم و هغو موږ ولیدلو چې دا خلک غاښونه تېره کوي دا څه کوي ادم خور راغلی دی هغو مسواک نه ولیدلی دا انسانان خوري ولاړو خپلو مشرانو ته قصه وکړه صرف د مسواک د وجې الله رب العزت د دې زړونه چې د هغو ور مات کړلو دا کافرانو د مخالفینو بیا په زړه کې د عروب کښېنستی دبدبه کښېنسته بیا یې شکست وخوړئ بیا قلعه چې دغه فتح شوه دا مسواک په هر وخت کې صاف سوتره اوسېدل خو د انسانیت لاره ده بیا د محمد رسول الله مبارک لاره ده او دا د معاشرې یو ډېر لوی انقلاب دی صحیح سلو